زنانه اکثر دا خبرې کوي چې یاره مہر اگر چې زمونږ دی په نوم زمونږ دی خو د خاوند په کور کې زمونږ په اختیار نشته. کم کله چې خاوند ښځې ته مهر ورکو بیا په هغې کې مهر کې د خاوند څه مداخلت نه وي. چې کمې زنانه سره مهر موجود وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، سید کامران یما. نن را سره خطیب جامع مسجد کاکا خیل او مولانا رشید الله قاری صاحب کم چې د جامع قادریه همکاریا نافار یو تحصیل دی اختر لوی اختر روان دی. د دې سره د قربانۍ په فضایلو باندې او په وسنی دور کې په کوم خلکو باندې قرباني چې داغه په اسلامیک پوینټ اف ویو سره لازمی ده هغه په حواله ور سره خبرې کو. لول قاری صاحب ډیر مننه چې موږ خپل ټایم راکړو. قاری صاحب دا راته وایي چې د قرباني را روانه ده په اسلام کې هم د قرباني ډیر غټ فضایل دي. د دې په حواله باندې کتونکو ته یو څو فضایل د قرباني بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو کامران صاحب ستاسو مننه او بل حدیث شریف ته د قربانۍ په باره کې د ابن ماجه شریف حضور مبارک نه روایت ته حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت نقل کی فرمائے چې قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے چې د زید ابن ارقم سے فرمائے چې صحابه کرام د نبی علیہ السلام مبارک نه تپوس وکړو چې ما هذه الاضحیه قربانی څه شی دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل نبی علیہ السلام مبارک سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، دا سنت د حضرت ابراہیم علیہ السلام فتاسو باندې. و بیا صحابه کرام تپوس وکړو چې فما لنا فیها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس زمونږ د پاره په دې کې بس اجر وي چې مونږ یې کو. و حضور مبارک ورته او فرمایل چې اے صحابو ستاسو د پاره په دې کې اجر عظیم دا دی چې کم څاروی تاسو ذبح کړئ او د هغه د ویښته په مقدار باندې، یعنی د هر ویښته په بدله کې الله تاسو له یو نیکي درکړي. و بیا صحابه کرام تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من الصفوف، یعنی په بعضې باندې واړه واړه ویښته، نو دا واړه ویښتو په مقدار باندې الله نیکي ورکړي. و حضور مبارک فرمایل چې اے صحابه کرامو کم چې واړه واړه ویښته دي د هغې په مقدار الله تاسو له نیکۍ درکړي د هر ویښته په بدله کې. نو دې نه دا معلومه شوله چې قرباني یو داسې دومره لوی عظیم الشان ثواب لري د الله د طرف نه. قاری صاحب یو راته دا ووایي چې په کومو کسانو باندې قرباني لازم ده هغه کم کسان دي او د هغې مال چې دی هغه د کم حده پورې هغه مال هغه حد هغه راته هم لږ ووایي. ها، قربانی په امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه مذهب دا دی چې په هر مسلمان باندې چې هغه آزاد وي، غلام نه وي، مسلمان وي یعنی کافر نه وي او مقیم وي مسافر نه وي، په دې باندې قربانی چې دا او د نصاب خاوند وي په دې باندې قربانی واجبه ده. د امام صاحب مذهب دا دی. او پاتې شوله نصاب، نو نصاب شریعت مطهره موږ ته ښودلی دی چې هغه 52 تولې سپین زرو چې د ده سره د حاجت اصلي نه علاوه وي، یعنی د خرچ اخراج د دې نه علاوه وي، او یا چرته 9.5 تولې سره زر وي ورسره د دې دواړو یو مقدار، یا د دې په مقدار باندې ورسره قیمت وي د دغې دواړو، نو بیا په هغې کس باندې قرباني چې ده دا واجبه ده، دی د نصاب خاوند دی په شریعت کې. یو قاری صاحب دا راته هم ووایي چې اکثر په کورونو کې ماشاءالله پښتانه جوړونه ډېري او هغې بیا ګټې هم کي په بار ملکونو کې، نو د کور یو مشر چې قرباني وکړي نو د هغې کم ذمه داري چې هغه پوره شوه که نه کم رور یا څومره وروڼه چې دي هغه ټوله ګټې کوي، نو په ټولو باندې قرباني چې هغه لازم ده. چې کم کس ګټه کوي او مطلب د نصاب خاوند وي، خپل واک اختیار یې مالک وي د خپل اختیار،
او هغه سره د نصاب هغه قیمت پوره کیږي نو بیا ورله پکار دی چې ټول قرباني وکړي، بیا په هغې یو باندې اکتفا نه ده پکار. یو راته اخیری سوال زما دا دی قاري صاحب، دا راته ووایه چې په زنانو باندې هم قرباني چې راغه لازم ده هغوی به هم کي؟ زنانه چې دی هم مالداره وي، د نصاب خاوندې وي، نو بیا په دی باندې هم قرباني چې ده واجبه ده. او کم شرایط چې مخکې ما بیان کړو چې مسلمان وي، مقیم وي، مسافر نه وي او د نصاب خاوند وي، نو د دې باندې هم بیا قرباني چې ده واجبه ده. یو راته ده ووایه قاري صاحب، دا سوال چې دی دا ډېر زیات مهم دی او اکثر خلک د دې سوال تپوس کی زمونږ په پښتنه معاشره کې د مهر په لحاظ باندې چې کم زنانو ته مهر د خاوند د کور نه ورکړی شوي په هغې باندې هم قرباني چې راغه لازم ده؟ چې کمې زنانه سره مهر موجود وي نو بیا په هغې باندې قرباني لازمه ده، ځکه چې هغه مهر چې دی هغه د نصاب پوره کېدو واله دی، چې پوره یې کم کله د نصاب خاوند وي نو بس بیا پې قرباني واجبه ده. جی خو قاري صاحب یو مسله خو به تاسو ته هم زموږ د پښتو د روایتو پتې زنانه اکثر دا خبره کوي چې یاره مهر اگر چې زموږ دی په نوم زموږ دی خو د خاوند په کور کې زموږ په اختیار نشته او موږ قرباني نشو کوي، اگر چې زموږ په نوم باندې مهر دی زموږ مهر دی خو زموږ په اختیار نشته، نو آیا په دغې زنانو باندې بیا هم قرباني لازم ده؟ نه، کم کله چې خاوند ښځې ته مهر ورکو بیا په هغې مهر کې د خاوند څه مداخلت نه وي، دا د ښځې حق دی، شریعت مطهره د هغې دپاره مقرر کړی دی چې کم کله ورته خاوند ورکو نو دا بیا د هغې اختیار مالکه ده. دا سوال چې کوم دی دلته کې دا نشي جوړېدلی چې یاره مطلب زه د دې مالکه نه یم، صحیح شو چې کم کله خاوند ورته عطوا کو نو بس دا د هغې مالکه شو، بیا پې قرباني شته دی. ډیره مننه قاري صاحب چې موږ له خون ټایم راکو. ملګرو دا د لوی اختر ورځې را روانې دي، قربانۍ ورځې را روانې دي، دا یو څو مهم سوالونه چې هغه خلک اکثر تپوس کی، ما مناسب وګڼله چې د مولوي صاحب نه دې خبرې باره کې تپوس وکړو. امید دی چې دا پروګرام ستاسو خوښ شوي، د بل پروګرام پورې ما له راکړي اجازت. نو له الله په امان.